اول خبره چونکه جمعات اټول تاسو سترګې غړاوي چې جمعات کور شروع دی. اول خبره دا ده چې جمعات ایمونور مرګلوا خبرې وکړي چې کور مې کې د ډېر کته سترګې وغړاوي کومې سراونه وي څنګه 5 کوله مخکې مولې دي هغه سراونه نن دور دور غټه غټه بنگلې ورکې جوړې شپې چې وي بنگلې نه 3 کروڑه خرچا کیږي نو دوره قوم ته تقریبا 5 لکه تورای چې ته وسی الله دا بیا جمعات مسجد جوړول بیا مرکزی مسجد جوړول مو خپل څه د دوره مشکله خبره به قوم ته نه وي سو قوم مسئولې وی بنگلې نه یو سړی 3 کروڑه روپے لګوي هغه لاس 60,000 روپے مرکزی مسجد تا ور کوي شي مسجد چاندې حواله سمو مختلف پروګرامونه جوړ کړي دي لکه بود ورځې مو یو لایو پروګرام دی سوشل میډیا نه څنګه باټول تورې مو بهار مسافرین دي یو کورمي کې دي چیته دي هغه ان شاء الله لایو پروګرام کې شرکت کوي امید لرو چې هغه ورځې مو ته مسجد پر ډیره ښه چندا وشي وغنه سیوا مو پاکستان لیول نه یو وخت تیار کړی دی چې هغه پاکستان لیول نه ګرځي خو زه خپل د سیایم څخه کله کدا تورای قوم بيدور وی او د کوم پاکستان کې کراچۍ ته یو لاهور ته یو بل ځای ته مو کوم کسان ستاوزه په خپل مناسبه نه ګڼو په کور خود سه ده سمودا مسجد په خپل جوړ کو 15 لاس شل روپے سموي سړی په سار ټولي کو الحمدلله دا مسجد به جوړیږي زه خپل مولون کې وابدا تیار کړی دی مشرانو په مشوره علماو په مشوره خو زه خپل د سیام څخه مو ته لک تکړه شو دی وب ضرورت مو ته نشته ویلې چې دغه متمخانه کې څه څوره پیسې لګېدلې دي 19 کروڑ څوره روپے دي هغه مو واره په پاکستان هیڅ مو ته نه درې کړي سی وای کورمي والنا نه زه غوړم څه په کور د مسجد کې څه څوره پیسې لګيږي په کور د کورمي والي ولګوي سنامو پاکستان کې کراچۍ سه ټونو نه وغوړو بل نه وغوړو خدای اجر ورکړي کوي خپل مرزه سم متارکه والی خو زه د سیام سره ډیر فخر خبره بداوي صدا مسجد تورای قوم په خپل جوړږي کلو کې د کسوې سم مسجد جوړیږي ایوارو پیدا وسنوي پند وسنوي خو چون کې خدای کور وی متم خانه دی تکلیف دو کی هغه متم خانه نه پتی کیږي نو مرکزی جماعت بڅنګ پوتی شي اگر چې زمو متم خانه جوړول وخت ټیم کې ناګ دی پیسې وی نه ناګ دی پیسې دوره ډیر نشته سیمو جماعت نه چور اسټیمیټ لګیږي ویلې قیمتي اسی او تشبا وغیرہ خو زبیا الله پاک نه یقین ساتو مو ته ټول یقین ساتو چې دا مسجد به جوړیږي ایمو شکر الحمدلله امریکا کې استرالیا کې انګلند کې هر چیته مسافرین شته او دا مو دا ریکویسټ کوو ستاسو دینه مخکیا مدتونه کړی دي د قوم سره تاسو مداتو سره الحمدلله دا قوم نن زنده ده نمودا پیغام ورکو چې مو صدق مسجد جوړولې کې ویلې صدایو صدقه جاریه ده کیدا مور په نامه پلور په نامه تر په نامه ورور په نامه کته سه لګ مدات وکوي د جماعت کې کوم 500 بوټ خبره وشبا ضروری نه ده چې یو بوټ په 500 وي یو سړای دی هغه 1 لک روپیا چوي شي هغه 5 لک روپیا چوي شي چوره واسوي سړی مغوره به هغه ثواب ملويږي ان شاء الله نګ دی ورځو کې مو بازار کې یو پروګرام دی چې هغه کې به موسی علماء وي هغه کې به موسی مشران وي هغه کې به موسی ځوانان وي بازار وسرنا اخر سارا پورې به ان شاء الله موضوع او بازار کې څه چاندا کوو هغه به وی طریقې سره کوو هغه کې به موسی ټریډ والا وي هغه کې به موسی دکانداران وي ان شاء الله ټول یو خپل روح ټیم به جوړو هغه به بازار کې وی ښه شاندارې کې طریقې سره چاندا کوو ان شاء الله غایب موسی غاور دی او نور مشرانو کوم تجویزونه پیش کړي ان شاء الله وای تجویزونه به مو غاور کوو خو زه مسافرینو ته خاص کار سلګدال ته مو 500 وچو که مسافرین حالت 100 روپے مو د جامع کې هغه مو د 500 نه زیات اثر لري او هغه چون کې سکا زیات وي نو مو هغه د سوشل میډیا په ذریعہ د سټیج نه دا پیغام ورکوي چې بود ورې کومي مو سوشل میډیا نه لایو پروګرام چلیږي په کور د ټول مسافرین دغه کې حسابوخي او भरपूर چندا د مسوکی دویمه خبره اقوامی امور خبره ده لکه څنګه ته جمال هغه خبره وکا زبور هغه صاحب ساکو خپل انجمن سا د سیسبانونو ساسه چې تکې نو میوا خبره وته کوم سمو اکثر د قوم نه به قوم مشرانو نه به مودا ګلا کولا سیاره ځوانانو ته مکان نه ملويږي ځوانانو ته چې خدمات مکان نه ورکوي زنند سي آیا څنګه نن ورځې هم قوم ته څو نه کړ دا به مو پر ډیره سپکه خبره
ویلې څه اتفاق خبره کېږي مو شکر الحمدلله زه شیعه سني اتفاق خبره کوم شیعه و منځ اتفاق خبره ځکه نه کوم چې شکر دی مو اتفاق وي قومي مسایلو ته هېڅ دې کې دویم روی ساره شته نه سي مو څوره مسایل دي هغه ما بیله نه دي هغه تحریک بیله نه دي هغه بل مشر بیله نه دي دا قومي مسایل دي تورای داسې قوم نه دی چې هغه قومي مسایلو نه چا سره کمپرومایز وکړي دا یې مو مسله دی انشاءالله دې ته ټولو مسالو ته به په یوې خبرې وو زه به ګیدو مسله لګه خبره داسې طریقې سره وکړم چې موږ کله راغلو ګیدو مسله ډېره مشکله ته برخېده چېرې ده څوره مشکله دی څوره ګرانه دی خو چې کله د دوو پنځو جرګو کې زه خپله کېناستم یقین وکړه لکه څنګه د میره سترګه څرګند دی ټوله دنیا یې رڼا کړې وي همداسې ګیدو مسله تکه سپینه دی هېڅ خبره ورکې نشته که خبره ورکې دی هغه حکومت ظلم ورکې شامل دی هېڅ بله خبره ورکې نشته ویلې چې امام اکاول دی چې کوم ځای کې امن خرابوي د امن خبره ډېره کوو امن عوام نه خرابوي امن که خرابېږي امام علي علیه السلام کاول دی چې امن هغه وخت خرابېږي چې کله ظالم حکمران مسلط شي کله حاکم کې عادل نه وي هلې ته امن نرسي نن مو ته بار بار حکومت آیي چې امن امن مو امن خو خو ویلې چې امن کې ترقي دی که امن نه وي مو به د ترقي چېرته کېږي خو امن نه تورای خرابوي نه دی اهل سنت خربوي که امن اصلي ذمہ دار څه دی هغه حکمران دي چې هغه دلته ناست دي چې هغه حقدار ته حق نه ورکوي په څرګند دی ایو چې کله حقدار ته حق نه میلويږي دا امن به خامخا خرابېږي دې کې دویمه خبره ساره شته نه امن خو زه نه خربوم تورای دوره ساده قوم خو نه دی چې هغه خامخا امن خربوي ګیدو خپل حق دی ګیدو خو پرېږده چې هغه نه واخی پیوړ نه واخی کوتري پورې دای پیوړي حق دی دای لیځای حق دی وای بل کوم حق دی کله تو ته حکومت اخا پاته دی که اوس دا وایم چې حکومت پاته نشته دا به درویږي حکومت اخا پاته دی دوره جواب وسه نشته صرف کې خبره ور سره دی چې دلته کې غزوات مال خاموش دی که غزوات مال خاموش دی خو د 1905 نه واخه 2021 پورې چې کومې سلونه په جوړ دي کومې جرګې په شوي دي واجب الارض دی وغیره وغیره هغه نظم محمد وستوس خروخ تشریح وکړو زه نه کوم خو ظلم څه موسی کېږي هغه صرف حکومت څه کوي بل هېڅوک نه څه کوي موسی به حق وي یو به ګیدو والا او پیوړ والا او نه حق نیولی وي هېڅوک نه غواړي چې خپل حق چاته ویر کړي خپلې مرضۍ سه ویر کړي چې دا تو حق دی خو په کور د حکومت یې مونه په زور یې ونه راواخلي چې دا توري حق دی توري سه کوم ځای کې قبضه وي پردی حق وي په کور د هغه د حکومت توري نه واخلي حقدار ته دې ویر کړي زه ته چې عمل هغو خبرې سه اتفاق کوم که څه چې کوم ځای کې مسله پېښه شي لکه بغدی خبره وشوه بل خبره وشوه کله یا څه جرګه ده ونیوله دا زه په څرګند یم ای جرګې نیوللې مقصد دا دی چې معامله د لوړه 500 کولو ته آینده موده حکومت یو څه جرګو ضرورت ساره شته نه مو ته داسې جرګو مو ته څه پیدا دی لکه زمینه جوړه چې تا سالیس ناست وي مو سالیسو ناست وي او ته اوس مرګلی وي چېرته نه یې څه شیعه ته ګرامې سني ته ګرامې په کور د حکومت ورته وایي خو زه داسې یم چې سني سي څړ ته مکمل لوس حکومت دی خواو ته پاته دی چې ګیدو کې ګیدو والا و هیڅ حق نشته پیوړي حق دی دې باوجود ویلې نه وته آئی باندې وای چې نه وته آئی چې ته مو ته نه غواړې چې مو ته خپل حق راکړي زه بیا یم چې کله مو ته خپل حق چوک نه رکوي انشاءالله بیا به مو خپل حق خستل مو ته چال ارڅي انشاءالله خپل حق به ونه غواړو اندسې بلشخیلو مسله دی سپینه مسله دی ساره څه خبرې شته نه مخکې به مو ډېر ورته خفه وو چېرې د بلشخیلو مسله څومره هغه دی پیچیده مسله دی لور کورم اپر کورم ایپور دا ډېر مخکې نه دا خبرې دي معلومې دي چې لور کورم باونډري کومه دی ایپر کورم باونډري کومه دی او ایپور کوم دی کله چې ایپور معلوم دی چې دا ایپور دی خو ایپور یې تو دی که نه مو هیڅ ګوتې نه ورکې وایو کوم یا پر کورم علاقه دی یا لور کورم علاقه دی بېشکه مو څه خور کلیوالا ورکې شامل دي مو غواړو چې خور کلیوالاو ته دا حق میلو شي خو باونډري معلومه دی که څه دینې جرګو ضرورت مزید نشته نه مو ونې جرګې کوو بار بار هره ورځې میاشتې کې یوه جرګه بیا دوې میاشتې بله جرګه هېڅ جرګې دي نه وروسته مونږ نشو کوی دوره ډېرې ځانونه نه ستړي کوو ویلې چې کله کوم شي نه د جرګه شروع کړه خپل حق د نورک دی څرګنده معلومه خبره ده چې دا باونډري دی اول د حکومت په کور دی باونډري معلومه کړي دویمه خبره بلشخیلو حوالې سره زه حکومت ادا کوم څه ډېره باده خبره دی حکومت د ریاست دی دا یې تو کور دی هغه دهشتګرد هغه ملک دښمن و
هغه توریا دښمن و، هغه ټول پاکستان دښمن و، هغه راغلو هغه په زور ځمکه تقسیم کړ. نن یې ونې نامه مسعود آباد ایښی دی. دا ټولو نوال شرم ریاست ته پکار دی چې هغه دهشتګرد نامه یې کلي نه ایښی دی، هغه وطن یې ایښی دی چې هغه یې دغه ملک دښمن و. او یو شرم نه دی پکار چې مسعود آباد نامه په بلوچخیلو ځمکې نه ایښی دی. دا ټولو نوال شرم حکومت ته پکار دی. مو به انشاءالله دا پیغام ډېر مخکې رسوو. مو حکومت ته مخکې ویلي وو چې انشاءالله ډېر زر به یو وخت تېروو دغو په خلاف چې دلته کوم ناست دي، که هغه ډي سي دی، که هغه آر چوک دی، دغه په خلاف به یو وخت تېروو. همدوی شکایت به وړو انشاءالله هاي اتارټي ته چې دلته کوم کسان ته مو ته رسولي دي هغه مو ته فیصلې نه کوي، هغه صرف مو په غام ړوي، هغه صرف یې مو حقوق هړپ کوي. نه دغه شکایت به انشاءالله کور کمانډر ته وړو. مو څوره خیال دی چې کور کمانډر نن روان دی، انشاءالله وروسته به بیا ویل چې نن بعد شکایت ورته کوو چې دلته کوم افسران ته مو ته رسولي دي، دا مونه حقوقو هړپ کولې کوشش کوي، دا مو ته ډیسیژن نه کوي. په کور د یو ډیسیژن خو وکړه که نه، شل کاله د څنګه جرګه وي، شلو کالو کې ته یو ډیسیژن نشي کولی. صرف خپل ټایم تېر کړي چې د خپل ټینیور وي کال دوه کاله چې د امن څخه تېر شي زه لاړ شم، نور بهر سړی خپل کار کوي. داسې نه دی. انشاءالله دا پیرې به داسې نه وي. مو انشاءالله ډېر زر یو له احتمال چې هغه قوم څه اوسه پورې مو شیر نه دی کړی، ویلې چې جرګونه ښه زه نه امید شوی یم. بالکل جرګه نه کېږي. منیا څه دی پیوړي حق دی، منیا څه دی بلوچخیل حق دی، منیا څه دی مقبل حق نه دی، دا کونجلې ځایو حق دی. بیا یې څه وکړو؟ اندوره خو جګړې ډېرې که څه موږ وسه کوو، اندوره خو خبرې ډېرې شه څه موږ بار بار وسه کوو. دې باوجود چې مو فیصلې نه کېږي. انشاءالله ډېر زر به یو وخت تیارېږي چې هغه به کور کمانډر شاملويږي، هغه به وزیر اعلی شاملويږي، څوره یې مو واسه کېږي آرمي چیپه پورې څوره یې مو واس رسېږي. انشاءالله ډېر زر به یې مو هغوی نه مو اعلان کوو چې مو وخت کې څوک دي څوک نه دي، هغه به دغو خبرو سې انشاءالله وخت په کار ته بیایو. بیا زه یم چې کومې مسایل دي خاص کر ځمکو حوالو سره هغه په کار دی چې ډېرې جرګې مو ونیونه کړو. بس ستړي شو. زه حکومت اندیزي نه پیغام ورکوم چې د کومه خبرې کوم مثلونه کوم څوره ډاکومنټس پیوړ والا اوسه ورسره دي، یو بلوچخیل والا اوسه ورسره دي، یو کونجلې ځای والا ورسره دي، که څه حکومت دي کې تو ته هېڅ خبره نشته او نه تاسو یې دې خبرې څه جواب شته. په کار دی زر نظر د ډیسیژن واخلي، که نه وي مو به تا کومې جرګې کوي هغو جرګونه به مو بایکاټ کوو او خپل یو لاحمال به تېروو. انشاءالله تیار ما کړی دی. هغه ټول قوم ته به ډېر زر اعلان شي چې مو په جرګو نه وشوي، مو په حکومت نه وشوي او مزید به مو څه کاروایي کوو. انشاءالله ټول قوم اوسه مرګلیا دی دي کې بغوي مرګلې. او اخیری خبره منشیاتو حواله سره کوم چې منشیات خود ټول کورمیوال خبر یو چې منشیاتو نن ورځې کورمې کې څه پوزیشن دی، بورډ لګېدلې دی 4 سپین ارچي بوسا آی سرچي خکیا. زه خو داسې وایم چې نن ورځې چې موږ کورمې ته څوره پیښه دی، څوره بچي مو منشیاتو کې لګیا دي، څوره وغیره جنانه مې نه خلوم که درته وایم چې دویم کور نن منشیاتو اډه جوړه شوي دی، دویم سړی دریم سړی هغه منشیات جیب کې ورسره دي خرڅېږي. مو یې ونیسو مو مرکز ته انجمن دفتر ته خلک ډېر نشو والا راولي ویکسې هغه به انو کولو لاسو کولو وړ کوي، منشیات به خرڅوي. حکومت سنجیده نه دی دغه هغه کې منشیات به څنګه بندېږي. چونه پښتنه وکړي دو خبره حقیقت دی چې که موږ اوس وایو د منشیات به صرف حکومت بندوي، ایما خو نه 1% امید نشته چې موږ به حکومت منشیات بند کړي. منشیات به څنګه بندېږي چې کله موږ ته ټول په یوې خبرې وو. ډېر شرم دی، ما مخکې ویلي دي چې ډېره باده خبره دی، پر یادونه یې کوو هر شی کوو. په کلو کې کسو سره ډېر چلیږي، زه خپل کلی کې کسو ماډه چلیږي، ته خپل کلی کې کسې اډه چلیږي. هر سړی پر یاد کوو چې بازار کې دی بچي خرڅوي، بچي دې څه کوي او بیا مو ته ټول خاموش یو یا دغه ګناه کې مو اوسه شامل نه یو. بېشکه دغه ګناه کې مو اوسه شامل یو، دوره مجرم نه دی. هغه خو 500 روپۍ ګټي، مو ته سترګې غړوو چې مو ته بچي ته اور لګېدلی دی، مو ته خپل بچي نیولې هغه یو خاموش یو.
زه ټول قوم ته دا ریکویسټ کوم که دغې خبرې کې که زه وایم چې دا به مو انجمنه بندوو دا به تحریک بندوي دا به مشر بندوي دا درویغ دي کله چې دا ټول ذمه داري وګڼو ټول متغیرات پیدا وکړو اغنا بعد به دا منشیات کېږي بندېږي به مو حکومت دا یو نږدې وختو کې مو یو سیمینار دعوت آویر کړی دی چرچا حکومت تا مو سمرګلی شه مو قوماتو سمرګلی شو اغنا بعد به منشیاتو خلاف کار کوو که زه وایم چې زه به انجمن سیکرټري یم زه به دا منشیات بند کوم دوی مو واس خبرې نه دي بیله چې مو سه پیوړی نه وي مرګلی مو سه شلزاني نه وي مرګلی مو سه زیړاني نه وي مرګلی مو سه ټوله کورمه نه وي مرګلي زه میربخیلو ته څو منشیات بندوم مو سه میربخیل نه وي مو سه میربخیل ځوان نه وي زه به څنګه بندوم په کور دی دا ټول مو سه مرګلي شي منشیاتو په خلاف کار وکړو انشاءالله نږدې وختو کې به موږ د خلاف کار شروع کوو زه بیا یو وارې ټول قوم ته دا دعوت ور کوم چې څوره کمیټې کلو وطنو کې شکر الحمدلله نن ورځې ځوانانو کمیټې آشته کلو کمیټې آشته مثال که مو د ټولې کار مې دورې شروع کو نو مو خیال چې دینې به مو نه دوې میاشتې ولګېږي کوم کلی ته مو رسایي وشوه سره مو هلته کمیټې جوړوو کوم کلی ته مو رسایي نه وشوه هغوی کلي کې الریډي کمیټې جوړې دي هغه د په کور دی راشي مو سره رابطه وکړي چېرې مو کلي کې کمیټې شته تکلیف مه کوه مو د څه مرګلي یو انشاءالله ډېر زر به دا منشیات که بند نه شوه کم از کای کمایخ به ورکې راشي که نه انشاءالله دوی مو ترګډ دی خو ځمکو حوالې سره بیا یوه خبره کوم چې په دغو خبرو بالکل نه وشوه سره مو حکومت کې جرګه دی الله موسی مثل دی الله موسی دا دی انشاءالله دې په خلاف بروزو خدرم د بروزو که هغه پېښور ته ویاڅو به که هغه اسلام آباد ته ویاڅو به که هغه دغه بازار کې که دغه پریس کلب مخ ته که چی وي انشاءالله دې خلاف مو له حمل تیار دی وری نه یادوم سره مو به څه کوو څه به نه کوو انشاءالله دا ټول قوم سلا مشورې سره به مو هغوی په خلاف اروزو دین علاوه څه خبرې نورې اشتو خبرې خو نواخ دی تنګوم نه ایمو تو ناموس لکه څوره دلته مو جلکې اسکول دي کلیجونه دي هلته بغیر څه اجازات نه بغیر څه خبرې نه زه نه داسې انجیو والا دي چې هغه راشي ارنوب ځي لوکل سړی به اوسه نه وي مو خپل چوکیدار چې هغه به مثال کلیوال وي هغه چوکیدار یې جلکې اسکول ته نشي نوتی یو نان لوکل سړی راشي هغه سکول ته داسې نوځي کالج ته داسې نوځي ته هېڅ که خپلو خویندو میندو کې روان دی زه بله ورځ یاوسې لاړ یم متویلي مه دي څه کسه تورای دوره بېغیرته نه دی دوره نه خبره کومه نه دی څه ته هر څه کالجو کې دفترې جوړوي بیا جلکې دي ځي نه بټ آبادو ته ټریننګو ته بیایي زه دا پیغام ورکوم مو هلته چوکیدارانو ته ویل دي چې کوم ټایم انجیو والا راشي صرف مو ته ټلیفون وکړئ وره ګیټ نه نه پرې نږدوئ نه هغوی ته دا پیغام ورکوو چې تورای دوره د اوس کوم نه دی دوره بېخبره کوم نه دی په کور دی هغه د ټیک شي که نه ټیکېږي انشاءالله هغه ټیکولی چال بیا مو سه شته ښې انجیو سه شته دلته چې هغه مو ته کار کوي خو اکثر انجیو دی چې راشي مو دوره غوټه انجیو دی دوره چې د کوو مو ټریننګ ورکوو دا ټریننګ د خو ساره څه خبره نه دی مو سه دلته انجیوانې شته څه هغه مو ته کروړونه پڼ لګوي د هغوی انجیوانو مو سپورټ کوو هغوی سه مو ویلوړ دي څه هغه مو قوم پوره کار کوي خو که صرف یې ټریننګ په نامې مو ته په حشي پیلو کوي داسې انجیو مو ته بالکل نه دي قبولې و هغه اکثر انجیو اوسه پورې نه ویله چې ته به مو بوایز ډګري کالج کې ټریننګ ویرکو یا به بوایز سکول کې ټریننګ همیشه دپاره ګرل سکول کې مو ته ټریننګ ورکوي همیشه دپاره مو جلکې ورته ټریننګ ورکوي ویلې دی مو بچي نه دي په کور د بچی ورته ټریننګ ویرکي که نه داسې انجیو چې هغه یا هغوی ټول فوکس په جلکې ووي چې جلکې سکول کې به مو ټریننګ ورکوو داسې انجیو مو ته قبولي نه دي و هغه به انشاءالله کار مې ته مو یوه سرعت سان نه پرېږدو و خبرې مې ډېرې وکړې اوس بیا خیر کې یو ریکویسټ کوم چې مسجد حوالې سره اوس کوم پروګرامونه تاسو کوم تجویزونه دي انشاءالله هغوی نه به مو بھرپور عمل کوو خو چې موږ کوم پروګرامونه جوړوو هغوی کې لکه بازار خبره مو درته وکړه چې بازار کې به موږ چاندا کوو ډېره شاندارې طریقې سره به کوو ټولو ته دعوت ورکوو چې هغې چاندې کې موږ شرکت وکړو موږ کوم
50 سال 200 کسانو شکل کې ریلی شکل کې به مو چندا کوو هغه ټولو ته نن ورې چې دعوت ورکوو څه تاریخ به مو فکس کوو خاص کر دکاندارانو وړونو ته څه ورې چې ته مو ته خپل جیب کې چندا وساتو چې کله مو مشران علما ځوانان ټول سره وي نه ورې چې بیا مو څه ښه چندا وکړي خو زه کوم ته اخیری لکه څنګه هغه صاحب خبره کوي کې واسه تسلي ورکوم بشکه وي به مشکلات وي سول او تا دوی او ته لکه بلیش خیلو میلاد کله نه شروع دی گیدوم میلاد کله نه شروع دی متباټه امر کوي ان شاء الله بل بدی کی خبره نوی ورکی څو پورې دا مصالحه سهل نوی کړي زدل سیام لکه څنګه تجمل غووله کنه صدای مو پارس د قیامت کې به بختنه نه کیږي ان شاء الله ای دغه بمو دی هاده پورې کوشش کوو سکه مو وینا ورکی لوړه شه دا به مو پورا بهر وی دا به مو پورا نقصان دی خبره نه ان شاء الله خپل گریوانا چونشلوای شو بل گریوانا شلوای شو هغه ډیر ور سړای ویلې نه وي خو چې مو حقوق ساکیل کوي مو حقوق غاصب کوي پرخلونی د نه یوسف اخیری خبره د ډېرې جرګې حکومت هم سو شدین ورسته ما سکوا ډېر ما غوړه چلےږي دو جرګا دی لای بلیش کېلو جرګا دی پسالیا تکوي متیوریو جرګې تک پسالی نه تکوي ډېرو جرګونه او شستړیو اخر کې زتو سينم واپی غوړم ډېره مهرباني ډېره شکر